په پاکستان کې چارواکو د مخالف ګوند تحریک انصاف یو سېنیټر د اتوار پروز په دې تور گرفتار کړو چې ګینه د عمل د طاقتور پوج د تلونکي مشر جنرال باجوا او نورو پوزي مشرانو په خلاف د ډرونکو ټویټونو یو ډیر زیات ناګواره کمپاین یې پیل کړی وو. اعظم خان سواتی چې په سېنات کې د تحریک انصاف پاکستان ګوند سېنیټر دی د اتوار ورځې په سحر د تحقیقات قومي ادارې پایې د کارکونانو لخوا اوچت کړی شو. په دې 15 یا کلن سېنیټر باندې د سایبر جرمونو د لانجمن قانون لاندې د پارولو الزامات لګول شوي چې په خپل ټویټونو کې د د مشر جنرال قمر جاوید باجوا پړه ناولې الفاظ کارولې دي. باجوا په پراتلونکو نائب پرواز د خپل عہدې نه ریټایر کیږي. د پایې لخوا په یو جرمي شکایت نامه کې د باجوا او په عمومي توګه د ریاستي ادارو پړه د اعظم سواتی بیانونه د پاکستان ریاست ته د نقصان رسولو د پاره د وسلوالو قوتونو د افرادو ترمنځ د بغاوت یو شرارتي عمل ګڼل شوی دی. د 2 میاشتو نه په لږ وخت کې دا دویم ځل دی چې په خواني وزیر اعظم عمران خان ته نږدې سیاستمدار اعظم خان سواتی د الزامونو په جرم کې گرفتاریږي. تر دې وړاندې سواتی په 13 اکتوبر میاشت کې ونیول شو خو سور وظیفه په ضمانت سره خوشی شو. له هغه وخت راځي سواتی په کرتونو داوا کړی دا چې د گرفتاری په موده کې زورول شوی او لوس کړی شوی دی. د تحریک انصاف ګوند دغه سېنیټر د سپریم کورټ نه هم په ټینګار غوښتنې کړي چې تحقیق ته وکړي شي او د گرفتاری په موده کې چې چا هغه زورولې هغه ته سزا ورکړي شي. 13 هفته یو پاکستانی تحقیقاتي آنلاین ویب سایټ فیکټ فوکس چې د هغه وخت چې جنرال باجوا په 2019 کال کې د پوج د سرلښکر غوښته اغسته په 2014 کال کې د پوج د سرلښکر غوښته اغسته د هغه نږدې او لري رشتہ دارانو دومره اساسي را جمع کړي چې ازخ یې د شپږ 50 میلیون ډالرو نه اوړي. د پاکستان د پوج مطبوعاتي څانګې د اتوار پروز دا داوا رد کړه او ریپورت یې گمراه کوونکی بللی دی. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400